هغه ته چې بلنه راشي د سوسایټۍ له طرفه نو ورته چې زما به پکې څه کردار خو خیر ما ته چې ساحل صاحب بلنه راکړه ما د هغه نه دا تپوس ونه کړ د هغې وجه دا وه چې دیر سره زه 3/4 د دیم نو په دې وجه باندې دوه ځایونه داسې دي یو ریډیو دی یو دیر دی چې د هغې د طرفه هېڅ قسمه چې کله بلنه راغلې ده نو ما ریجیکټ کړې وجه دا ده چې ریډیو نه ما ډېر څه زده کړي دي او دیر کې ما خپل د زلمیتوب ورځې تېرې کړي دي تاسو به حیران شئ چې 50 کاله وړاندې 50 کاله ډېر نیمه صدۍ هېڅ نیمه صدۍ زه نه پوهېږم چې دونه زوړ ښکارم که نه خو زه په هغه زمانه کې 20 کلنې زلمی وم نو د دیر د ادبي ټولنه 20 کلنې د زلمیتوب د هغې سره زه یو مناسبت ولا ورکوم نو دیر کې دلته یو انټرمیډیټ کالج کولو شو او زه پکې لیکچرر شوم نو تاسو خبره د 20 کالو نه شروع کوئ زمونږ سالار صاحب ما د اقبال حسین سالار نوم صرف دلته اورېدلی و او وایي که نه چې میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ سب آتے گئے اور کارواں بنتا گیا نو سالار صاحب روان شو دا نو ټول ملګري ورسره شامل شو خو پکې دا ده چې دې نه لږ وړاندې لاړ شي وړاندې زه دا وایم چې زمونږ دا نوی نسل چې دی یاره دا ډېر قابل خلک دي او د انټرنیټ او په دې څیزونو باندې ډېر پوهېږي او موږ پرې نه پوهېږو ما سره اوس هم د بټن هغه دغه دی ما ته بچي وایي چې دا ته هغه موبایل بل والا زه د ګسو هغه موبایل باندې نه پوهېږم نو د هغې نه که تاسو اوس راته زما خبره کوله نو د دې ماماو رحیم شاه صاحب هراج صاحب تقویم صاحب زمونږ پرنسپل و او بلکې دی نو عبدالرحمن صاحب د هغې نه مخکې زموږ پرنسپل دا بچي بامولې ته بتلو نو دا هغه کسانو زه پکې ځان ګوټ ته کوم دا هغه کسانو انعام صاحب و هراج صاحب و یو رحیم شاه پکې ژوندی دی او زه پکې ژوندی یم نور ټول د خاورو لاندې شوي دي دی چې دی په کال 1901 کې دلته مونږه چې دی نو سټوډنټس یونین جوړ کړ زه د هغې ډایرکټر وم یو هلک و د ملکن عطاالله نوم یې و هغه هم اوس زما خیال دی د 70 کال وي ځکه چې زه نوکرېدم د 20 کالو مونږ په کلو کې ګرځېدو په زور به مو هلکان را پیدا کړو نو هغه زمونږ 4-5 کاله به کشرانو مو 15 هلکان را پیدا کړه او په زور مو داخل کړه هغې ته چې دی نو جانزیب خان دلته پرنسپل دغه و ډي سي و هغه والا د سکالرشپس او چې دی نو کوټ او پتلون د کوټ او پتلون مونږ چې دی درځیان راوسته په دې کالج کې هغې دپاره هم کوټ او پتلونه جوړ کړه هغې غریبانان به د باجوړ نه او د میدان نه به راتله په دې یخ بسونو کې د جامو د پاسه به چې دی نو هغه دغه واچوله پرتوک به چې دی د پتلون نه ښکارېده بهرحال دا هغه ړومبۍ ورځې وې دا ړومبۍ ورځې وې نو د دې نه ابتدا وشوه جي دا ادب بنیاد د ګورنمنټ انټرمیډیټ کالج نه ایښودی شوی دی نو دا نوی نسل چې دی که نه د دې یاداشت د هغې ځای نه شروع کېږي کله ده چې دی څه ووایم کله چې دی په هوش و حواس کې راشي د هغې نه مخکې دی ته څه یاد نه زه ریډیو کې ګرځېدم هلته په بورډ باندې نومونه لیکلي د دې زړو دغه ډایرکټرانو ما سره یو پروډیوسر ولاړ و ما د هغه نه تپوس وکړه هلکه مې چې دی دا نون میم راشد پېژنې هغه یې زه خو یې نه پېژنم نون میم راشد په 47 کې د ریډیو ډایرکټر پاتې شو د ریډیو پروډیوسر د ریډیو ډایرکټر نه پېژنده نو زه د نوي نسل ته لږ دا سوچ کوم چې تاسو تحقیق او ادب هر څه چې کوئ خو لږ شاته هم ګورئ چې تاریخ څه شی دی او د هغې خلکو هم ذکر کوئ چې کوم ګمنامه پاتې شي د هغې ګمنامو خلکو هم لږ رحیم شاه صاحب هراج صاحب عبدالرحمن صاحب تقویم صاحب انعام صاحب دې خلکو دلته د ادب د ګل د سپړدو دپاره او د کرلو دپاره کوشش کړی دی او بې ول ورکړي دي ښه دي
د رسالو په هکله به زه دا خبره وکړم د زرپاش د ماته وي چې لیکلي مونږ له راکړه نو یاره لیکل میکل راته ګران و زه نه پوهېږم چې دا کتابي سلسلې هم ډېر چې دی د پښتو ادب دپاره ډېر کار کوي خو زه دې ته به یو مشوره ورکړم چې دا زرپاش د کتابي سلسلې نه تاسو باقاعده رساله کوئ د هغې دپاره ډکلیریشن واخلئ ډکلیریشن چې واخلئ دا به د سرکار په ریکارډ باندې هم راشي او تاسو ته به چې دی نو د دې اشتهارات هم د ګورنمنټ د طرف نه ملاوي نو دا زمونږ رسالې چې دي که نه لکه لیکوال باقاعده رساله ده پاسون ډېر ښه کار کوي لیکنې دا ټولې دا کتابي سلسلې دي او د کتابي سلسله کتاب وي رساله دي نو رسالې دپاره ډکلیریشن پکار دی نو زه هم چې دې د ډکلیریشن دپاره تاسو کوشش وکړئ دا به ډېر ښي باقي پاتې شو چې رسالې چې دي که نه زه خاص طور سره د میګزین چې دی طالب علم او زما دا پی ډي مقالم چې دی په قند ونو په هغې حواله باندې دا جهانزیب خان تکلیف کړی دی زما په هغې هنداره باندې مضمون لیکلی دا د وخت سره په پښتو کې د رسالو پاس چې دی ماضي ډېر چې دی کار هغې کړی دی خو هغې ژوندی د مالي تنګسیا په وجه نه دي پاتې شوي سرحد په 1922 کې الله بخش یوسفي د اردو او د پښتو یو رساله جاری کړه هغه د اردو هغه په خپله ایډیټر او د پښتو مولانا عبدالقادر هغه سرحد چې دی نو بس دغه 15-20 کاله وچلېده کله به بندېده کله به ازادېده ځکه چې تنګسیا او مالي او بل چې دی نو دې رسالو د پښتنو د ذهني بیدارۍ لپاره ډېر کار کړی دی هغه وخت کې د عیسائی مشنریز خلاف او د انګریز استعمار خلاف دې چې کوم د ذهني بیدارۍ کار کړی دی هغه د تاریخ یو زرینه پاڼه ده او په دې وجه به هغوی د رسالو ته ډېر په بد نظر د هغې وخت پیرنګیانو کتل او هغه به کوشش به کو چې دا بند شي نو دغه شان بیا پښتون رساله د باچا خان په مشرۍ کې راووته اب هم کله بندېده دا په 28 کې راوتې وه دا به کله بندېده کله به ازادېده کله به دا 15 ځله بنده شوې او ازاده شوې ده په هغې کې یو بنیادي وجه د هغې دا وه چې پیرنګیان د هغې خلاف وو بل مالي تنګسیا هم وه پکې دا یې نن بیا چې دی نو روانه ده او ډېره ښه روانه ده دغه شان افغان رساله وه یو 8 کاله چلېدلې وه رهبر وه د صادق صاحب زموږ د مردان هغه غریب چې دی په آخري کې دی پیرنګیانو او د هغې د دونه تنګ جاسوسانو د هغې ایجنټانو د هغې ایجنسو چې هغه ټولې رسالې چې دی نو په کور کې ډب ډېرې کړه او اور یې ورته ورکړه چې یار زه پکې نور لیمه نو دا پاس چې دی زموږ د رسالو څه ډېر شاینینګ نه دی د هغې وجه دا ده چې پښتو د دربار کې بره ګرځي او اوس نن سبا په دور کې د لیکوالو په ډله کې ګرځي راګرځي دا موږ لیکوال یو چې موږ دا پښتو ژوندی ساتلې ده که دا د بل چا په وس وي دا پخوا ختمه شوې وه نو څه مونږ د پښتو په مینه چې دی کتاب ولیکو د پښتو په مینه یې ډالۍ کړو خلکو ته تاسو یقین وساتئ چې 19 کتابه ما چاپ کړي دي او زما په کور کې اوس په تنور کې هم کتاب پروت دی او په بړستنه کې هم کتاب پروت دی او د کټلان هم کتاب پروت دی ما دا او اوس خو پې زه چې قیمت هم نه لیکم زه چې مفت ورکوم نو قیمت لیکلو یا تکلف ته پې څه ضرورت دی ما دا 15 کتاب راوړه ما چې ګاډي نه کوزاو نو کور والا راته وایي چې یاره دا دی نه نوښار پول ته نه غورځول دلته خو ځای نور نشته ما ورته مې چې یاره مان ټوپ کړی ساده خوښه ده وي چې نه زبستي ګرځیا کېده نو دا کتاب او رساله خو زمونږ ژوند دی د لیکوالو دې نه خو مونږ ځان نشو ساتلی یار دا دی زما خپلوان دی عبدالله دم په پنډونو کتابونه چاپ کړي دي او دیم چې دی نو شیخ سادي جوړ شوی دی او په مذهب باندې د قول د اصلاح معاشرت یې کې اغشتې ده نو نه پوهېږم چې اصلاح معاشره یې کړه ټیک نه کړه نو بس یعنې موږ ټول شیخ سادیان نو د دې لپاره کوشش پکار دی چې دا پښتو د بازار ته راشي یوازې لیکوال یو لیکونکی نه لولي عام خلک هم چې دی په دوکان کې دا لولي یو تنګ رساله وه چې لکه د تودو پیکړو ما په هغې پی ډي کړې ده لکه د تودو پیکړو لومبۍ رساله وه چې هغه به په سټال باندې به خرڅېده او خلکو به تپوس کوو نو زرپاش یقینا چې ساحل دا زلمې ډېره خواري کوي
علمي او ادبي رساله ده دې کې یو انفرادیت دی انفرادیت په دې معنی کې چې بنده رساله ولولي او د هغې نه څه زده کړي هسې و پاڼې تورول خو نه دي که نه چې بنده دې دا بیان داسې داسیم دی نو زه دته دا مشوره ورکوم چې شاعري مونږ ډېره کړې ده او عباسي صاحب ته به پرېږدو چې ښه ډېره وکړي نو نثر طرف ته توجه پکار ده نثر ډېر ضروري دی نثر ډېر ضروري دی او نثر ترجمې پکار دي د نثر او چې په زړو شاعرانو باندې نو تاسو داسې چلو کې چې دلته زموږ د عابد صاحب یو ترو هغه هم په دغه کې زه خو ورته اوس هم کوناډیر ویم ما باندې نوی نوم ښه نه لګي یا زه لالپور ته فیصل آباد ولې ووایم هغه غریب خواري کړی وه لالپور یې جوړ کړو نو دغه شان دا کوناډیر د زړه ډېری چې راکړه نو په دې کې ډېر زیات کې دی نو خزانې پرتې دي نو دې یو ترو ما د نن نه 20 کاله مخکې ما له هغې چې خپلوانو د شکوه جوابي شکوه ترجمه کړې ده یار په پښتو کې تاسو پته یې بني نو تاسو دا زاړه کتابونه چې دلته دي د خلکو سره هغه ولټوئ هغه روباسئ هغه چاپ کړئ ښه دي اوس زه په آخري کې یو څو چې دی تجویزونه پیش کوم یو خو مې دا چې یاره دا چې دی نو دا باقاعده رساله کې ده زرپاش بل دا زه به د سیاسي مشران ته ټول ته ریکویسټ وکړم چې دوی په خپل ګډ آفیسز استعمال کړي او په دې اسمبلی کې داسې یو بل منظور کړي چې دا څونه سرکاري لایبررۍ چې دي او دا څونه ګورنمنټ کالجز کې او په سکولونو کې دی په دې باندې د دې بل له مخه دا پخه کړي او دا په پابندي ولګوي چې کوم نوی کتاب کومه نوې رساله چاپ کېږي د هغې به سلسل کاپۍ تاسو دلته واخلئ دا ډېر ضروري دی ګورئ دا موږ به تر کومې یار موږ په خپلو پیسو چاپ کوو دا آخر به ظرفات به هم بنده کړي سالار صاحب به هم ستړي شي ساحل به هم ستړي شي او نور زلمي به هم راشي نو خو بهرحال دې لپاره دا دغه پکار دی بل یار خبره کړم لیکوال د پښتو په مینه خو کتاب ورکوی خو زه تاسو یقین اوسئ زه خپل لوی نه یم ما وختي ما عباسي صاحب ته وي ما دا چې دی شمس القمر اندې 20 کتابه وه کوشش مې دی چې کتابونه ډېر نه ډېر والم خلکو ته چې کوم خلک کتاب نشي اخیستی چې هغه ته یې تحفه کړم نو تاسو چې د پښتو په مینه کتاب ډېر مه قبلوئ ورته وایه چې یاره د دې کتاب پیسې واخله نو دا کتاب دا پیسې که ورکول شروع شي که نه نو زما داسې چلو چې دا پروفیشنل خلک وولی شي او لیکوال کې تر څو پروفیشنشپ پروفیشنل شوي دي که نه ډېره ګرانه ده زه دا یو 2 پروفیشنل دریو لیکوالو ذکر به کوم یا زنګ یو عبدالرضا صاحب و الله دې وبخي ډېر لوی لیکوالو ما پرې دا ډرامه کتاب دې ما ته لږه دغه کړه نو موږ په کیسهخانې کې روان یو راځه یونیورسټي بک ایجنسي ته ننوتو کتاب یې راواخېست او د جیب نه پیسې هغه له ورکړې بیا دا جدا خبره چې 500 مایان یې رانه په دغه کې وخوړ نو دا یو ده قلندر صاحب له لاړم ابوالقاسم د دې علاقې یو شاعر دی د هغه دیوان مې پکار و هغه راغونډ کړو ما ورته ویل قلندر صاحب دا کتاب ورته چې ما ته ویل چې منظور عام پرس چاپ کړی دی مصطفی کمال له به لاړ شي او د هغه نه به کتاب واخلي نو دا لږ سترګې کلکول پکار دي دغه نه ما زه کتابونه ورکړم دی دغه ده یونیورسټي بک ایجنسي ده 50 او 40 کتابونه ورکړم هغه چې شپږ میاشتې پس لاړ شم نو هغه ما ته یو 500 روپۍ په دې دغه کې ما د قارون خزانه چېرته جیب کې نه ده راوړې ما 2000 روپۍ نورې کړي نور کتابونه مې پرې اخېستي نو هغه دغه ته مې ویل ناملا ته مې ویل یاره کتاب نه خرڅېږي یار دوی څنګه به خرڅېږي تاسو په 500 کتابونو کې 300 خو خلکو له ډالۍ کوي نو ما نه څوک نه راځي کتاب رانه والي نو ډالۍ کوی ما یار پیسې دې اخلي دغه شان وایي چې برق دلته ناست و سعدالله جان برق صاحب وایي چې یو هلک راغی نو ورته یې دا کتاب لږ المارۍ نه لږ دستخط کې ماله راکړې نو هغه ورته یار پیسې کتابونو دوکان کې ولاړې پیسې ورته بس واخله نو وایي ما چې تا ته 5 شپږ درکړي وایي زه کور ته درغلی یم چې ما له کتابونه راکړه و چې تا راکول نو ما واپس کول خو ورته نشو کنه مسلمانه نو ته خو واله کنه په دوکان نو دا خبرې داسې دي چې یاره موږ مروت نه کار اخلو سترګې نه شو کلکولی پښتونه صرف چې دی نو با مروته قوم دی نو دا پیسې اخیستل دا د تاجرانو کار دی بهرحال لږ ډېر به د پښتو په کوشش دپاره او ترقۍ دپاره به ځان لږ تاجران کوو ډېره ډېره مننه